فتبشلو کمزوری بشي تاسو عواب اوزی وتذهبا ختم بشي دبدبس تاسو قرآن اصول ذکر کو اے مسلمانانو اے مجاہدینو اختلاف بن کوي تاسو به کمزوری شي دبدبه بس تاسو ختم شي هر کلا چې مسلمانان یو موټي په یو ملکی او مسلمانان خو سکه چې بیا دینی قوتونه یو موټي بیا په هغه ملک څوک یو غلط خبره نشي کولی چې کلا د یو ملک علما یو موټي د ملک قادیانانو کار کو نو سید عطا الله شاه بخاری رحمت الله علیه دی یو تحریک شروع کړو نو د قادیانانو خلاف چې تحریک چلاو اغي په تحریک پویدا اتنګ نظری نو هغه تحریک کې د اغي سره نورانیو د بریلوی حضرات د طرفنا اغي سره احسان الهی ظهیر رحمت الله علیه داود اهل حدیث د طرفنا دارنګي دی سرا مولانا مودودی صاحب رحمت الله علیه د جماعت اسلامی د طرفنا علماء دیوبند مو شیخ د پنده تعلیم القرآن راجا بازار راولپنډي دا مرکزو چې کله دا قوتونه یو مفتی محمود رحمت الله علیه عبد الله درخواستی رحمت الله علیه غلام غوث خزاروی رحمت الله علیه مولانا مودودی صاحب نورانی صاحب شورش کشمیریو عطا الله شاه بخاریو دی پر عمل کې تحریک چلاو بیا د بټو دورو او بیا بټو ویل چې زه دسخط کوم چې د پاکستان په آئین کې با قادیانی کافری داوسم زمونږ د پاکستان آئین دی که د پاکستان آئین کې نه دا بیام زمونږ د دین او د ایمان خبره ده قادیانان کافر دي چې څوک قادیانی ته کافر نه وي اغم کافر دی چې څوک دلیل غواړي چې قادیانی په کوم دلیل کافر دی اغم کافر دی دا یاد ساته دا ټول یو موټیو تحریک چلی دا د بینظیر بټو پلار بټو صاحب هغه دسخط وکا او هغه زنن په خپل مرګ باندې دسخط کوما دغه قادیانان ډیر په اکثریت کیو ډیر غټ غټ خلکو لوی لوی عہدی وي او دا یو لوی جهاد بټو کړو بیا ښا چې هغه دسخط وکا چې قادیانان دا په آئین د پاکستان کې کافر قرار شو او د پاکستان په آئین کې دا درج شو چې ملک پاکستان کې با یو عہدم قادیانی ته نشي ورکې دی د پاکستان سره وفادار هغه حکمرانانی چې هغه د آئین پاکستان پاسداری وکړي کنه چې کوم خلک د آئین پاکستان پاسداری نه کوي دا د پاکستان وفادار نه دي کغه اړي پاټه والی که اړي پاټه والی چې دا کلمه ویلې دا چې لا اله الا الله محمد رسول الله دی بقادیانی ته کافر وي کده د پلار وته کافر نه وای کده د پلار بای کاټي کده د پاټه والے کافر نه غني کده د پاټه والا ور اوهدی ور کول غواړي کده د پاټه والا په دې ملک قادیانانو ته پروتوکول ور کول غواړي دی به د خپل پاټه نه بغاوت کوي د پاټه نه بواک اوټ کوي دا به ایمان تقاضي نو ولا تنازع اختلاف مکوي یو موټه کې دل پکار دی اوسم کده ملک پاکستان کې زمونږ دینی قوتونه خو دینی قوتونه څوک یووالي ته نه پریږدي وخت په وخت نوې اختلافات او نوې مسلې او په نوې مناظرین پکې پیدا شي او چیلنجونه ورکول شروع شي مشران یو بل ته کنزل شروع شي الله الله کدا شي ختم شو او دا ممکنه ده زما پدې کې یو تجزیه ده چې کله دا سونه دینی قوتونه دي کغه دیوبندی قوتونه دي کغه بریلوی حضرات دي کغه اهل حدیث حضرات دي که جماعت اسلامی حضرات دي چې د دې دا ټول مشران په یو ځای کې په ټیبل ټاک راجم شي چې مونږ به د قادیانیت په خلاف کې یو مونږ به د مرزایت په خلاف کې یو
مونږ به د انکار حدیث په خلاف کې یو یو، مونږ به د انکار حدیث د فتنې مخالفت کې به یو یو. دا کم د صحابه کرامو د ابوبکر عمر دشمنان دي، روافض دي، د دې مخالفت کې به یو یو. تو ګور استعمال کې د فتنې سر راپورته کیږي. ولا تنازعوا فتفشلوا، ولا تنازعوا اختلاف مکوئ، ولا تنازعوا، ولا تنازعوا اختلاف مکوئ، فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولا تنازعوا اختلاف مکوئ، د وحدت یو دعوت دی، د خپل وس مطابق رسول پکار دی. اللہ اکبر کبیرہ. نو دارنګي د خپل وس مطابق د وحدت یو आवाज پورته کول پکار دی. زمونږ دغه وس دی چې د هرې فتنې مقابله وکړي شي. ولا تنازعوا، او دا نن دور د سوشل میډیا دی. دا زید د فیسبوک نه، دا د فیسبوک او د سوشل میډیا دور دی. په دې اواز ته د دنیا ګډ ګډ ته رسول شي. وختې خبر بعضې خلک چې د اتی په غوږ کې ودی. ولا تنازع